نو ذکر بالجار دا بالکل مستحب دا جایز دا. اوس جایز ولې دی؟ امام مسلم رحمه الله هم دې باره کې یو روایت ذکر کړی دی. دویم دا علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله په خپل یو فتاوا الحاوی للفتاوا کې سلویخت احادیث د ذکر بالجار په اثبات کې راوړی دا. او دا روایت چې کوم دا دلته چې ذکر شو د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت، په دې باندې ښکلي خبرې او ښکلي تحقیق علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله چې په احنافو کې ډېر لوی عالم تیر شوی ده، هغه په دې روایت باندې ډېر ښکلي بحث کړی دی چې په دې ځای کې حرمت مراد نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو ته ځکه وویلا چې تاسو دا ذکر په قلاره ځکه وکړئ چې تاسو ته تکلیف میلاو نشي. نو هغې په دې باندې یو رساله لیکلې ده، صباحة الفکر یا صباحة الفکر، پوهېږئ که نه په دې نوم باندې. دې نه علاوه ذکر بالجهر په هغه صورت کې ناجایز دی په کم صورت کې چې ستا د ذکر د وجې نه د یو انسان مزد کې خلل واقع کېږي. ذکر بالجار په هغه صورت کې ناجایز دی چې ستا د ذکر د وجې نه د یو انسان په تلاوت کې خلل واقع کېږي. ذکر بالجار هغه صورت کې ناجایز دی چې ستا د وجې نه یو مریض ته تکلیف وي. ذکر بالجار په هغه صورت کې ناجایز دی چې ستا د ذکر د وجې نه یو چا خوب خرابېږي. دا چا لیکلې ده؟ دا علامه محمود آلوسی رحمه الله په روح المعانی کې دا خبره ذکر کړې ده. صحیح چې ذکر بالجار دا څه شی ده؟ ناجایز نه ده بلکې جایز ده. په کم صورتونو کې ناجایز ده؟ د چا خوب خرابېږي، د چا موس کې خلل واقع کېږي، د چا په تلاوت کې خلل واقع کېږي، ستا د وجې بیمار له تکلیف وي. نو دا صرف ذکر بالجار نه، دا خو د قرآن تلاوت هم په داسې صورت کې ناجایز دی چې ستا د تلاوت د وجې نه د چا موس کې خلل واقع کېږي، د چا خوب خرابېږي، د یو مریض ته تکلیف وي، بیا قرآن ذکر کول د قرآن تلاوت کول هم په قلاره پکار دی. نو ذکر بیا امام د روح المانی کې علامه آلوسی نه علاوه هغه د امام شافعي رحمه الله په باره کې فرمایي چې د ذکر په دوه قسمه وي، یو ذکر بالجهر وي، یو ذکر بالسر وي په قلاره باندې. ذکر بالجهر دا بهتره ده. علامه آلوسی صاحب د امام شافعي رحمه الله مذهب نقل کوي. دین علاوه مفتی شفیع رحمه الله په معارف القرآن کې لیکلی دا چې ذکر بالجهر کول دا بهتر دی له ذکر بالسر نه، خو دا په هغه صورت کې چې دا ذکر بالجهر ته د ریا دپاره نه کوي، ته د ریا دپاره نه کوي بلکې د الله د رضا دپاره کوي. دا بهتر ولې دی؟ بهتر ځکه ده چې کله ته ذکر بالجهر کوي ستا پوره توجه به د ذکر طرف ته وي. یوه دویم بهتر دا دی چې کله ته ذکر بالجهر کوي تا سره خواشه کم خلک چې وي که نه چې هغه مونځ نه کوي، تلاوت نه کوي، اوده نه وي، بیمار نه وي، هسې فارغ ناست وي، ستا د ذکر د وجې نه هغې دغه میلان هم د ذکر طرف ته کېږي، هغې میلان هم ذکر طرف ته کېږي. نو ځکه ذکر بالجهر کول څه شی ده؟ بل دې باره کې مفسرین چې کوم د علامه قاضي ثناء الله پانیپتي الحنفي رحمه الله په تفسیر مظهري کې ذکر کړې ده، دغه شان تفسیر نصفي، تفسیر مدارک، هغې کې هم دا خبر ده چې ذکر بالجهر دا ناجایز نه ده بلکې ذکر بالجهر جایز دی. چې د کم وجوهاتو له وجې نه ذکر بالجهر ناجایز دی، له هغه وجوهاتو له وجې نه قرآن تلاوت هم ناجایز دی. لکه مثال په طور باندې د قرآن تلاوت د وجې نه یو چا موس خرابېږي، قرآن تلاوت هم په ژغه باندې کول څه شی ده؟ ناجایز ده. نو خلاصه دا شوله چې ذکر بالجهر کول دا څه شی دی؟ جایز هم دی، افضل هم دی، او بل دا مستحب دی. او زمونږ علماء دیوبند علامه اشرف علي تھانوي رحمه الله هغه شو دغه شان د څومره هغې چې کوم خانقاه د تانبون یا دغه شان د نور کوم خانقاهګانې چې وکنه دغه ټول خانقاهګانو کې به ذکر بالجهر کېده. نو دا مې تاسو ته ولې ویله؟ دا مې تاسو ته ځکه ویله چې کله کله بعض انسان ناپوهي په بنیاد باندې یو سنت عمل ته هم څه وایي؟ بدعت وایي. سنت عمل ته هم بدعت وایي. نو دا ډېر زیات عجیب یو غلطه خبره ده او بل خپل ځان جهنم ته رسول والا خبره ده. نو خلاصه دا شوله چې کله هم یو مسله کې اختلاف راشي هغې کې شدت کول پکار نه وي بلکې کتابونو طرف ته رجوع کول پکار وي. اوس که چېرته دغه روایت نه ته د ذکر بالجهر دغه معنا او مقصد را اخلي،
خو دلته منع نه ده راغلی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو خپل دغه نفسونو سره اسانتیا وکړئ نرمي وکړئ چې تاسو په مشقت کې مبتلا نه شئ باقي ذکر بالجار حرام نه دی باب استحباب الدعاء في السفر دا باب دی په بیان د مستحب والی په دعا په سفر